للصائم فرحتان روزدار دپاره دو خوشحالی دي، فرحة عند فطره و فرحة عند لقاء ربه. یو خوشحالی په وخت د روزه ماتي کې او بل خوشحالی په وخت د ملاقات د رب خپل کې. د روزه ماتي په وخت کې خوشحالی دا وي چې بنده د خپل رب چې کوم حکم وي هغه حکم برابر کی په دغه باندې بنده خوشاله وي. او بل دا چې لکه انسان خوراک ساک چې کومه پابندي وي هغه ته نه پاسيږي. اولنې مطلب چې کیند ډیر واضح دی چې انسان په دې باندې ډیر خوشاله وي چې ما د رب چې کوم فرضي حکم نو هغه مې برابر کړ، روزه مې اونې ولې شو، دغه توفیق الله تعالی را دراک نو په دغه باندې خوشاله وي. او دویمه خوشحالي او فرحة عند لقاء ربه، بل خوشحالي به چې کني په وخت د ملاقات د رب خپل کې وي. ويخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، د دې روزدار د خلی دا کم بوی چې وي دا الله تعالی ته د مشک نه زیات خوښ دی. الله تعالی ته د مشک نه زیات چې کنده خوشبودار دی. الله تعالی په نسبت باندې چې کوم د انسان د معدې د تشواری د وجه نه کوم بوی خلی باندې راځي نو هغه بوی چې کوم دی اگر چې په ظاهر باندې هغه کمزور لګيږي او دا اطيب عند الله من ريح المسك، دا الله تعالی په نسبت باندې د مشک نه زیات چې کنده خوشبودار دی.